د فن نه بعد د رسول الله په دې صحابو کې یو ډېر عاشق صحابي دی سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ. سوی بلال تور سوی بلال چې د رسول الله په محبت خپل جسم ټوټې ټوټې کړو. دا د حبشو غلامو چې لکه د زناورو غوندې به خرڅېدو، خو د رسول الله په صحبت کې داسې د مینې یو مقام حاصل کو چې د صحابو په مجلس به راغې نو د هغه وړې وړې سترګې او غټې شونډې او زیړ غاښونه تور بلال به چې راغې صحابو به ورته وي جاء سیدنا زمونږ سردار راغې. مشکې ورسره اوبه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه قبر مبارک باندې مشک له داسې خوله کولو کړې ده او پرو پرو پې داسې نولي. عمر فاروق صاحب را روان دی په دې خپل زړه له به د رسول الله په دې روضه باندې تسلي ورکول او دا د مؤمن مسلمان ایمان دی چې دا انبیاء علیه السلام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي، الله ورله جنتي رزق ورکوي. دا حدیثو کتابونه ته ډک دي، خو کو چا سټډي وکړه سټډي نشته. ټول نیټ فیسبوک پسې خلک روان دي، سرچ نشته، تحقیقات نشته. ورته وی بلاله څه کې؟ عمر فاروق پته راته نه ده چې ما به جانان ته کتلو، ما به ورته په دې ګټه اذان کو نو دی به خوشحالېدو. وی خپل زړه له تسلي ورکوم د دې بېنوا او بې اسرې غلام دپاره ما سوا د اوبو چړکاولو نه د الله په کائناتو کې بل څه نشته، دونه غریب یم. دا وس مې کېږي چې د بیرې غرس نه اوبه راوړم او د رسول الله په قبر باندې واچوم. وکان بلال رضی الله تعالی عنه رشا الماء علی قبر النبی صلی الله علیه و آله وسلم. اوبه به پې اچولې هر سبا او ماښام به راتو. عمر فاروق رضی الله عنه بکر صدیق سے فرمائی زخم چرته ورتلو. ما ورته وی چې امیر المؤمنین یو کار نه کو. ما ته وی چې عمر فاروق څه کار دی، ته څه ویل غواړې؟ یاره یو کار کوو، راځئ چې د رسول الله مور کره لاړ شو. ام احمد رضی الله تعالی عنها ژوندۍ ده، هغې کره ځو، لږ به ورسره د رسول الله خبرې اترې وکړو، زموږ زړه ته به ارام راشي. دې مبارک وایي چې موږ لاړو او کور ته ورننوتو. ام ایمن رضی الله عنها چې دا رضاعي مور وه، دومره قدر او احترام به رسول الله کو چې سم قربانېده به ته وایي دا زما رضاعي مور ده. دې زه په وړوکوالي کې لوبولم، زما یې تربیت کړې ده او ما له خوا را کړې ده. د پیغمبر علیه السلام د ژوند او د سیرت هره جمله دا د پوره امت دپاره د رشد او هدایت یو ذریعه ده. نن د میندو سره خلک کم سلوک کوي، څونه غټ کمې په دې معاشره کې د پیرنټس او د والدینو د حقوقو متعلق پامالیږي. ادب نشته، حیا نشته، انسانیت نشته دی. بیا مور او پلار کم مقام لري. رسول الله به ډېر زیات خوشحالېده ورته چې دا به یې ولیده. عمر فاروق صاحب راغی او چې کله ام ایمن رضی الله عنها داسې سترګې مبارکې راپورته کړې، دوپټۍ په سر راچولې ده او په خپله مصله باندې ناسته ده، الله په یاد کې چې کله مور مبارکې داسې سترګې راپورته کړې ویې پېژندل چې دا خو یو بکر صدیق د اکا علیه السلام هغه وفادار یار راغلی دی. او چې بل طرف ته وکتل عمر فاروق ولاړ دی. مور مبارکه په ژړا شوه، ورته وایي ولې ژاړې؟ مرګ حق دی، خلاصې کې نشته دی، ټوله دنیا چې کوم دی دا فنا کېدونکې ده. مور مبارکه ورته وایي په دې نه یم خفه، وګوره عشق ته وګوره، وفا ته وګوره. داسې تربیت یې د دربار رسالت نه اخیستی و. وی وقد انقطع الوحی عن الله عز وجل، دا الله د طرف نه وحی بند شوه، جبریل امین به اوس نه راځي. ما خو د آقا مبارک نه دا اورېدلي و د خپل بچي نه، د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نه، چې جبریل امین داسې د روانېدو په انتظار کې ناست دي لکه سړی چې سټارټینګ اخلي
او چې د رب ذوالجلال حکم به وشو 3.5 کالو مزل به جبریل امین علیه السلام د سترګې پرب کې مسافت طے کول او دربار رسالت کې به حاضر شو. خپل به خپې به راغی او په دربار رسالت په مدینه منوره کې په باب السلام کې به ودرېدو او قربان یا رسول الله السلام علیکا د رب ذوالجلال حکم مې درله راوړی دی تاسو بیدار یې چې زه درته وورم. وحی بنده شو د آسماني فضا نه. هغه جبریل علیه السلام چې رسول الله سره به مکالمه کوله او ورته به فرمایل چې ای د الله پاک حبیبه زه چې رب ذوالجلال پیدا کړم دا د په اتفاق د تمامو ملائکو افسر او افضل او بهترین فرشتہ جبریل امین علیہ السلام دی. زه چې الله پیدا کړم کل کائنات میں قتلی دی قلبت المشارق والمغارب مشرق و مغرب و شمال و جنوب و شرق و غرب میں قتلی دی. ما نه داسې د اخلاقو ښکلې او نازولې نه داسې بهترین او ښایسته انسان په اخلاقو ماموره او داسې د کمالاتو نه په کائناتو کې لیدلی دی او نه به ووینم. آفاقها گردید ام مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه مثنوی شریف کې نقل کړي آفاقها گردید ام اے دا اللہ پاک محبوبہ زبدی تمام آسمانی پیزاؤ کے گرزیدلے ما مہری بتا ورزید ام مصر میں کسا پا کسا قتلو چی یوسف علیہ السلام لبمی وحی روڑا خائص دا مصر مشہور دے او بیا دا یوسف علیہ السلام نے نیمی دنیا حسن فیوازے مصر میں کسا پا کسا قتلے دے شام میں قتلے دے او عرب و عجم میں قتلی دی مہری بتا ورزید ام بسیار خوبان را دید ام لیکن تو چیزیں دیگر ہے وی ما ډیر زیاد خوبان لیدلی دا اللہ حبیبا لیکن تعالی چې الله د حسن کومه پیمانه در کړی دا بس نه د هغې مساوي شته نه براشي او نه راغلی دی چې څنګه الله غوښتل هغسې پیدا کړی. الله کو پیارا ہوا الله ته محبوب شو الله خپل ځان ته واغستو لیکن د دې دومره کمالاتو باوجود د چانم اجازت نه اخلي په دربار رسالت چې د روح وستو دپاره جبریل علیه السلام راځي نو د یو سوالګري په شکل او د یو بانډچي په شکل په ډېر ادب سره ولاړ دی او اجازت اخلي او بیا ورته داسې په مزیدارې طریقې سره ووایي قربان د خدای نازولي الله ته ډېر بې حده ګرانه زه راغلی یم د الله د طرف نه که ته په دنیا کې اوسېږي نو اوسېږه یا او که ستاسو اجازت نو روح راغستل غواړم او یا زره ملائک را سره په استقبال کې راغلي دي قربان یا رسول الله خانو روح وړی خو زما د امت بسئ روح برستو خبري ما نه چې د یتیمانان پاتې کېږي دا بې اسرې غریبانان سترګې ړندې شي زما په دیدار پسې سوي زندگی به تیروي د دې بسئ وکرته جبریل امین واپس لېږلی دی او بیا راغلی تللی دی او راغلی دی تللی دی او راغلی دی وی ښځه خدای وایي چې ما ته دومره ګران دی او زما داسې حبیب دی اخیري دی که نه چې ټول کمالات مې پې تمام کړي دي او الله وایي ما ته ګران دی ستا د مخ مبارک د هغې سپین رخسار او د هغې واللیل زلفو د خاطره ستا د امت چې د ځنکدن اخیري سلګې دې ځای ته راورسي او بیا هم د سترګو دا باڼه لمده شو الله وایي ما سره صلح وکړه چې ده دومره ګناه کړي دومره غلطۍ تې شوي خو آخري امت دی او آخري رسول دی ما ته ګران دی زه درخواست قبلوم او ما ته دا سترګې را داسې کړي چې یا الله نیم پوه شوي ستا د خاطره مې معاف کړه ورته ما وبخه رسول الله وسلم خوشحاله شو مخ مبارک یې وپړقېده وایي ښځه راځه اوس روح اخلم. دا مختصر غوندې بیانو تاسو ته ما بیان کړ په دې ځای باندې د دواړو جهانو د سردار